بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. د سیاسي هلچل او سیاسي درجه حرارت په پاکستان کې او خاص کر په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې زیات دي. اوس به په دې وخت کې تاسو ته بعض داسې خبرونه را رسېدلي وي او کیدای شي چې هغه داسې وي چې مونږ کله دا ویډیو اپلوډ کیږي په هغې کې څه نه څه تبدیلي راغلي وي، خو په دې وخت کې چې کوم ګرم خبرونه دي او چې کوم خاص خبر راغلی دی هغه دا دی چې د خاقان عباسي د خویدو ټایم شو. هغه وی خویدو والا دی 45 MNAs هغې وی د عمران خان سره باضابطه طور باندې وی رابطه کړې ده. څنګه یې کړې ده؟ عمران خان وی د هغې نه سره ټیسټ خبره کوي چې د هغې نه به څه ټیسټ اخلي. هغه ټیسټ په کم نهج باندې وي او په کم سطح باندې وي دا. او بله خبره د PDM والا د هغه 35 استعفاګانو په باره کې اوس دا اعلان وکړو د مولانا فضل الرحمن صاحب د طرف نه چیرې هغې باندې به الیکشن کې مونږ حصه نه اخلو. بل دا 35 استعفاګانې ولې داسې یکدم وشولې او الیکشن کمیشن د ماښام هغه منظوري کړلې؟ په دې ټولو ټاپکس باندې به خبرې کوو. پهله چې د خاقان عباسي دا خبره گردش کې ده، ما په دې ویډیوز کې ستاسو ته مخامخ دا گزارش مخکې هم کړی چې خاقان عباسي په مسلم لیگ نون کې یو ښه حیثیت لرلو، چیف ارګنایزو. نواز شریف مریم نواز نائب صدر هم کړه او ورسره چیف ارګنایز هم کړه. نو دغه چیف ارګنایز سیټ چې کوم و دغه خاقان عباسي نه لاړلو. د خاقان عباسي ډېر قربانیانې دي د مسلم لیگ نون دپاره او همیشه هغې په فرنټ لاین باندې پاتې شوي دي. خاص کر د مشرف په ټایم کې هغې ډېر زیات سفر شوي. د هغوی چې کومه کمپني وه ایر بلیو هغه هم ډېره زیاته سفر شوې وه د مشرف په دور کې. نو هغه دا ټول سفرینګ چې کړی و هغې د مسلم لیگ نون دپاره دا قربانیانې ورکړې وي. نو هغې هم د دغې ورځ دپاره ورکړې وي چې هغې ته پکې څه حیثیت ملي وشي. نو هغه وزیر اعظم شوی مو، خو د اوس وخت کې په پارټۍ کې د هغوی چې کوم حیثیت و هغه حیثیت برقرار پاتې نه شو. په دې وجه باندې وي هغه خفګان اظهار کړی دی او د هغه د خفګان سره سره چې کوم د هغه اوس وي د هغه سره کم د پنډۍ د طرف نه کم MNAs دي هغه او څه د KPK د طرف نه چې کم MNAs دي وي هغه ورسره په رابطه کې دي او دوی دا رابطې زمان پارک سره کړي دي، د عمران خان سره یې کړي دي. اوس د هغې هغه د ټیسټ خبره کېږي، عمران خان د طرف نه ټیسټ خبره کېږي. ما بیګانې ویډیوز کې هم تاسو ته دا خبره کړې وه او دا خبره ما بار بار د دې خپل ویډیوز په ذریعه باندې کړې ده چې عمران خان له نه دي پکار چې هغه دې وخت کې دا لوټې واخلي. عمران خان له نه ده پکار چې هغه هم دغه شانشي لکه څنګه چې PDM والا کم حرکتونه کړي که هغه حرکت دی مو وکړي نو بیا په هغې کې او په دې کې هېڅ فرق پاتې نه شو. هغه له پکار ده چې اوس په دې وخت کې دی پرېږدي، ځکه چې دا یو څو MNAs دي دا همیشه تاویږي را تاویږي او په دقه یو پلیټفارم باندې هغوی صرف او صرف حکومت حاصلولو لپاره دا حرکات کوي. د دې سره سره د مسلم لیگ نون والا یو نوې بیانیه هم مخې ته راغله. کیپټن صفدر د هغې ابتدا وکړله او بیګا هغه په باجوه باندې او په جنرال فیض دواړه ریټایر دي نو په هغې باندې ذاتي حملې شروع کړلې او وی چېرې پاکستان په غر کېدو کې د دې دوو کسانو لاس دی. اوس دې سره یو دوه کسان نور چیف جسټس ثاقب نثار او آصف کوسا دا هم پکې شامل دي. په راروانو ورځو کې به تاسو په هغې باندې هم دا ذاتي حملې شروع کېدل وګورئ چې په هغې باندې هم دا حملې جوړوي. دا بیانیه جوړوي مسلم لیگ نون والا اوس د ځان دپاره، ځکه چې په الیکشن کې د هغوی سره یو سټرانګ بیانیه نشته. هغوی چې کوم ووټ کو عزت دو هغه ووټ کو عزت دو په ځای باندې بوټ کو عزت دو والا طرف ته خبره لاړله. نو هغه خبره هم ختمه شوله. ورسره چې کوم د ریلیف والا خبره وه هغه ریلیف هم مونږ ته میلو شو په 2500 روپۍ باندې. نن ما په خپله ذاتي طور باندې ما نن د وړو تیله اغستې ده نو دغه ریلیف هم مونږ ته میلو شو. 4.46 روپۍ بیګا د نیپرا د طرف نه یونټ ګران شو. جولای نه د 2021 او د 22 په دې دواړو کې د تبدیلی وکړله او د ګیس ریټ چې کوم دی هغه د 2022 د جولای نه ګران شو. اوس چې را روان کوم بلون راځي هغه به د جولای 2022 په مطابق باندې به راځي او په هغې کې به 75% زیات په مونږ پسې حسابېږي. نو دا خو دا مسلم لیگ نون والا تحایف دي د ریلیف والا چې کوم مونږ ته ریلیف ملو شو او هغه ریلیف والا هغه سیرې مونږ ته روزانه اچولي کېږي. نو دا خو به مونږ اسې هم اچوه او را روان وخت کې به نور هم اچوه، ځکه چې اوس د دې PDM د حکومت د فیصلو ټایم راغی چې اوس چې کومې فیصلې هغوی په اپریل مئی په جون کې کړي دي اوس په د هغې خمیازه او اوس په مونږ ته د هغې نتیجه هغه مخې ته راځي.
په اپریل کې یا په مارچ کې به د هغې مونږ ته مکمل اشارې ملو شي او اوس وي د IMF د طرف نه د 200 ارب ډالر هغې د ټیکسونو خبره روانه ده چېرې د 200 ارب ډالر دا ټیکسونه دي نوي ولګولی شي. نو که چېرې دی ولګول نو ما تاسو ته مخکې دا گزارش کړی چې په دې باندې به د پاکستان کې د مهنګایۍ سطحه د 31.7% نه ډایرکټ 50% ته رسي. د هغې وجه دا ده چې زمونږ د خلکو اکانومي لحاظ سره مونږ آلریډي د کرونا نه پس متاثر شوي مونږ صفر او اوس پر باندې چې دا نوي ټیکسونه ولګي نو مکمل به نیچوڼ کی دا نیچوڼ کېدل به د PDM د دې حکومت سره عمدک شان شروع وي. د دې سره سره د PDM حکومت فرار د الیکشن نه هم شروع دی او په هغه 35 استعفاګانې چې اوسه پورې یو استعفا راجا پرویز اشرف نه منظوروله اوس هغه استعفاګانې د شپې منظوري هم کړلې او الیکشن کمیشن ورته تیار ناستو ډایرکټ په دسخط یې وکړلو او د ماښامي الیکشن کمیشن هغه موصول شوې هغې ته او هغوی منظوري کړلې. که چېرې دا منظورولو نو په کار دا و چې هغه نورې مو سره منظوري کړي که نه او به دا تادي په څه دپاره یې وکړله دا جلدي یې څه دپاره وکړه دا د دې دپاره چې عمران خان وویلې چې زه قومي اسمبلۍ ته واپس ځم او راجا ریاض چې کوم دی اپوزیشن لیډر چې کوم جوړ شوی دی نو هغه به ختموم او موږ به د نګران سیټ اپ دپاره په دې کې هلې ځلې اوس کوو او اوس په ولله ټف ټایم ورکوو. دا خبره کولو دا د شپې وشوله او په سبا باندې دا 35 استعفاګانې منظور شولې. د دې سره سره دا نور استعفاګانې میبي چې منظور شي خو الیکشن ته نه راځي. PDM والا اوسه پورې د دې ویډیو د ریکارډینګ پورې هغوی دا اعلان کړی چې موږ به په دې کې الیکشن کې حصه نه الو. فواد چودھري یو ټویټ کړی دی چې یاره کیدای شي چې په دې 34 سیټونو باندې یا په 35 سیټونو باندې یا 33 سیټونو باندې ځکه چې 2 سیټونه پکې ریزرو سیټونه د زنانه وو نو په 33 سیټونو باندې به عمران خان ودرېږي. دا هم ښه خبره نه ده ځکه چې عمران خان کو په ګټي لکه په دې باندې به هغه ریکارډ هولډر هم شي یا په ورلډ ریکارډ هولډر هم شي خو غر کېږي په پاکستان خرچه په د پاکستان کېږي او دا خرچه به ضایع ځي ځکه چې هغه به ځان سره صرف یو سیټ ساتي باقي خو به د هغې نه ریزاین ورکوي بیا به په هغې دوباره الیکشن کېږي. نو PDM والا دا لوبه روانه کړې ده په خپله په پارلیمنټ کې دننه د هغې نه د وتو کوشش نه کوي اوسه پورې په خپله چې کله دی په اپوزیشن کې نو د الیکشن چغې او سورې والې او اوس چې کله اوس په خپله په حکومت کې دي نو په خپله اوس د حکومت نه د تلو ارادې یې نشته. نو دا ټولې خبرې م ستاسو په مخامخ باندې کېښوستې دا را روان وخت سره به سره دې کې به نور تبدیلیانې چې کومې راځي هغې نه به انشاءالله ګاهې تاسو انشاءالله خبرو. د لوی الله په امان خوشحاله او بریالي اوسئ.